بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم تاسو ورور تاسو ملګری عبدالجلال. تاسو به ګورئ A to Z الیکټرانکس یوټیوب چینل. یو ځل بیا تاسو په درون خدمت کې حاضر یم. دا زموږ سره د 1500 جنریټر ډینمو دا کوم عام چې تاسو کتلی شئ چې کوم راځي په هغه کې یو یار راځي، په ځینو کې ډایورډ راځي. نو دا ډایورډ والا ډینمو دا اکثر ستاسو جنریټر داسې مسله کوي چې تاسو کله په جنریټر باندې یا داسې غټ لوډ ور واچوئ یا داسې څه شارټ ماټ لوډ وي، نو د هغې د وجې نه بیا چې تاسو جنریټر دا مسله کوي چې ولټیج وباسي خو کم وباسي، لکه تقریبا 100 وباسي، 150 وباسي، یا ځینې پکې 200 وباسي. خو چې کله پې تاسو لوډ ور اچوئ نو لوډ سره دا کانټه چې ده هغه واپس رالویږي. د دې مین وجه د څه شي ده؟ د دې ټوټل طریقه به په دې ویډیو کې درښیم، خو ویډیو د اخره پورې ضرور ګورئ. او که ویډیو خوښه شوه د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. که زموږ د یوټیوب چینل تاسو نه یې سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې رسي. ګوره فرسټ اف ال به راشئ که نه، تاسو چې کله دا ګورئ اکثر زیات کمپنۍ والا چې کومه ډیلمو وایډنګ کړي دلته دیو دا اے سی چې کوم دلته چې کوم کپسټر لګي د هغې دوی په منځ کې دیو کاغذ نه ورکړی. لاول دا ګورئ چې دا خو د یو بل څخه کراس شوي نه دي. دې د کراس کېدو طریقه دا وګورئ. دا زموږ سره میټر دی. ستاسو سره به عام چې کوم میټر دا به تاسو راوالی، ستنې والا چې کوم میټر دا به راواخلئ. ګوره لاول به تاسو ډینمو چک کوئ. په ډینمو کې دا دوه چې کوم تارونه راوتي دا څخه د مانټا کلر دا د کپسټر دپاره، لکه د دې د ریدرن د کویلین څخه تعلق نشته دی. دا چې کله او دا دوه پکې بیا دي ان د ولټیج دپاره دي، او دا دوه چې کوم دیس کې دي نو دا د بیټرۍ د چارجینګ دپاره. ټیک شوه. نو د بیټرۍ د چارجینګ دا خو اکثر دې سره ښیي که نه، دا سینې په میټر چې تاسو وګورئ ټیک ده، اکثر به سیریس کې دی دغه راوباسي د بیټرۍ دپاره. خو دا ګورئ نه به ځان له دواړه ښیي. ګورئ نه دا دوه زه خپل ملګري دي، دا ملګري دي او دا ملګري دي. ټیک ده، دا ملګري دي نه. نو که دا مثلا کو دا دوه تارونه چې کوم دي دا یو کلر، که دا چېرته د اخوا دوو سره کار کوو نو بیا ستا سره ډیلمو چې کوم دا هغه کراس شوی دی. دلته به داسې کې دا تارونه کراس شوي دي. دا اوس فلحال ټیک دی نه، خپل خپل تار چې کوم دی هغه ښیي. یا په دې کې کټ راشي بیا هم کار نه کوي. دا به اول تاسو په دې طریقې سره چې کوئ دا ټیک ده. زموږ سره ډیلمو ټیک ده، صحیح ده. بیا به تاسو راشئ دلته زموږ سره چې کوم کراس مشین دی، دا کراس مشین دی. په دې کې دلته یو ډایورډ لګېدلی، تاسو کتلی شئ دا دی ډایورډ دی. عام 10 امپیر ډایورډ پکې تم لګولی شئ، 5 امپیر پکې خپل راځي. دا به اول تاسو چک کړئ. دا زموږ سره دا کرنټ دې ته لګېدلی دی نه، دا ته اوس موږ دغه رادرې کړو، دا به داسې لګېدلی. اکثر موږ ځینې یو یار دغه چک کوو د ارمیچر یې، نو په هغه کې مین وجه دا وي که نه چې هغه کې دا ډایورډ نه وي. نو هغه موږ په کراس چې کله ګورو که نه نو هغه خو کرنټ چې دلته خپل میلاو شي دا بیا میګنټ جوړوي، داسې میګنټ یې بس تاسو کتلی شئ که نه، دا میګنټ جوړوي نه، دا داسې میګنټ جوړوي. هغه ارمیچر ته چې کله دا اوس پوره دې ته ډایورډ لګېدلی، دا ډایورډ نه بغیر به دا چک کوي. دا ډایورډ دا ټانکه چې کوم دی دا به ترې رادرې کوي. دا یو سیټ ټانکه به ترې رادرې کوي نو بیا به یې چک کوي. چک ویل کې خو دننه کراس نشته، داسې به یې وګورئ نه. دا اوس ټیک دی. اکثر زیات داسې که نه دې ته به اوس موږ بدلو څه شی، تاسو به شی وکړئ، دا مشین به سیټ کوي، د دې دا ډایورډ به چک کوي. دې چې کوم ډایورډ لګېدلی کې پلس ماینس وي که نه. ګوره دا اوس نه یو سیټ ښیي که نه، مینه کانټه اړئ. ټیک ده، تاسو ته ښکاري نه. دا ګوره داسې به وکړئ، دا اوس کانټه ښیي. ټیک ده، بیا به داسې د تارونه الټه کوي، دی به یې چک کوي. نه اوس ګوره دا دواړه سیټه ښیي. که مثلا دې کې ګوره په دې ډایورډ کې دا مثلا زموږ سره ډایورډ دی، دا دې دا پلس دی، دا سره پټه چې کتلې دا پلس دی. نو ګوره دلته به تاسو چې دا چک کوئ په دې میټر باندې دا به پلس او پلس ښیي. که چېرته زه اوس الټه کړمه دا نه ښیي نه. ټیک ده، لکه دا پلس ماینس په دې کې نه، ګورئ دا اوس نه ښیي، دا صحیح دی. هغه چې کوم دی نو دا پول شارټ دی، لکه دواړه سیټه ښیي، دا شارټ دی. نو بل چې تاسو کله دلته ډایورډ لګوئ اکثر تاسو عام لوکل ډایورډ به دې کې ګورئ کار نه کوي. چې لوکل ډایورډ تاسو په دې کې ولګوئ نو هغه کار نه کوي. دا تاسو کتلی شئ دا لاټ اکثر په دې بارني سرکټو کې راځي. کوشش کوئ چې تاسو دغه سرکټ نه دا ډایورډ وباسئ او دا پکې ولګوئ. بیا چې کله دا تاسو لګوئ د لګولو طریقې سمپل طریقه ده. دا ډایورډ به تاسو کولاو کوئ، خو په دې کې پلس ماینس وي. پلس ماینس ته به خیال وکړئ، ځکه چې تاسو کله الټه ولګوئ نو بیا بجلي نه وباسي، بیا ورته تارونه اړوئ راړوئ. ټیک ده، خو د وخت نه تاسو خیال کوئ چې کوم دلته به دې کې سپینه پټه ورکړې ده، دغه پټې ته به ضرور خیال وکړئ. ټیک ده، دا به کولاو کوئ. دا په قلا قلار کولاو کوي. ګورئ نه
دا زمونږ سره پلس دی نه پلس دلته دا پلس لګېدلی نه ټیک ده این دا سپینه کونډه ورته لګېدلی که نه پلس بل په دې کې که دا پاس دا ډایوډ به چې کوي که دا چې ته شارټ وکړه دا پکې نه وي څه مسله نه کوي بس صرف سنګل دا ورته ولګوه یا هم کار کوي ټیک ده این دا پلس ګوره دا سپینې پټې والا او په دې کې سره پټه په دې اوریجنل ډایوډ کې سره پټه ورکړې په دې عام لوکل ډایوډ کې سپینه پټه وي دا چې اوس موږ لګو نو دا موږ داسې لګوي نه دا سپینه دا به داسې ولګو راوبیلو داسې به یې ولګو نو دا به دې ته ولګو هغه به دې بل ته ولګو دا پلس شو دا ماینس شو ټیک ده دا ښه په صحیح طریقې سره ټانکه کوي ول اول به دا چیک کړي چې دا ډایوډ پکې روغ دی که نه دا زموږ سره موږ ته رادرېږو دا ګورئ نه دا اوس ګورو په میټر باندې دا ټیک دی نه که دا چې ته پول ښودو نو بیا شارټ دی بیا تاسو مه لګوئ ټیک ده اوس دا موږ لګو په دې کې نه دا سره شانته کې پټه ده دا سره دا زیړه پټه ده دا سره پټه به داسې وکړي دا پرې کې داسې راولي ښه دا دواړه یو سیټ بل سیټ راولي هېڅ مسله نه کوي خو دا اوس لازمي دی اکثر بیا ډایوډ زر تر بار بار خرابوي دا اوس لازمي لګوي ټیک ده دا په دې طریقې سره موږ ولګوئ نه په دې طریقې سره بیا ولګوئ بیا به راشئ دا وختینی پلس و بس دا پلس په پلس ته ولګوئ ماینس په ماینس بیا به دا ښه په صحیح طریقې سره ټیټ کړئ که چېرته نیم دی تاسو میجک لږ هم ورکولی شئ چې دا صحیح ټیټ شي اکثر په سپیډ کې تاویږي د هغې د وجې نه دا بیا بار ته راولویږي که نه نو دا به تاسو ښه په صحیح طریقې سره ټانکه کوئ بس د دې طریقې د دې سره بالکل د دې مسله چې کوم دا هغه به حل شي نو په دغه طریقې سره بالکل تاسو د دې چې کوم د کرنټ دا مسله ده اکثر کرنټ کم په وباسي یا چې لوډ پر واچې کرنټ پرېږدي نو هغه ټوله مین وجه د دې ډایوډ نه دی دا په دې طریقې سره تاسو به برابرولی شئ نو ډېر زیات ملګري په دې باره کې پوښتنه کوي چې یاره دا بجلي نه وباسي یا لوډ صحیح نه برداشت کوي نو دې مین وجه د دې ده په دغه طریقې سره تاسو دا جوړولی شئ دا زموږ سره بالکل برابر شو دا لږ شانته کې ډیله دی خو دا دغه به داسې راولئ داسې بیا راولئ او دا کاویه به تاسو راواخلئ د سینې دا پلسټک دی دا ګرم شي لږ ځان له ځای برابر کړي که نه د سینې به دا مضبوط شو ټیک ده نو په دغه طریقې سره بالکل تاسو د جنریټر چې کوم ریپیرینګ دی د 1500 جنریټر هغه کولی شئ یو وړه شانته کې ویډیو وه که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ د یوټیوب چینل تاسو نه سبسکرایب کړی زموږ د یوټیوب چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې رسي چېرته هم چې اوسئ ښه د باد بریالي اوسئ الله په امان Thank you.